ملګرو دا ویډیو ګورئ خو که د چا خواته مشران وي یا ماشومان وي یا فیملی وي نو بیا مهرباني وکړئ چې دا مه ګورئ ځکه چې ډېر سپک الفاظ دې کسانو استعمال کړي دي او ډېرې وچې وچې کنځلې کړي دي. زه له سچو نه مخکې خو دا ویمه چې زه به څه ووایم په دې حواله باندې ځکه چې څه نه څه انسانیت پکار وي څه نه څه چې کوم دی دومره خو انسان له دا سوچ پکار دی چې زه چې دا کنځل چاته کوم نو دا خو نمبر 1 چې کوم دی انسان دی، نمبر 2 چې کوم دی مسلمان دی، نمبر 3 چې کوم دی د یا عالم دی یا نه دی خو نوم خو پې پروت دی د عالمانو که نه. او د هغې په باره کې چې کوم دی لکه زه دا نه وایم چې حقیقت درته وایم چې نه د مولانا پالټي سپورټ کوم نه د هغو چې کوم دی حمایت کوم، خو لکه داسې نه و پکار، داسې کنځل داسې الفاظ کم چناو چې د دې الفاظو دې کسانو کړی دی، کم کنځل چې دوی کړي دي نو یقین تاسو کوئ دا ویډیو وګورئ او مخې ته ورته شیر کوئ، ډېر لعنت پې صرف ولیکئ، لعنت پې ولیکئ به دې کسانو لعنت ولیکئ چې څوک هم په کنځلو خفه کېږي، څوک هم دې ته بد وایي چې او دې کسانو دا کنځل غلط کړي نو ضرور به په کمنټس کې لعنت لیکئ. راځئ دا کنځل ګورو، ډېر سپک الفاظ استعمال کړي دي، مشران ماشومان او فیملی سره دا کنځل ګورئ مناسب نه دي، دا مه ګورئ. راځئ عمران وای ماته عمران وای کلمه کوه زه د فضل الرحمن د ښځې کوس د فضل الرحمن هغه پلاره مو وګیم چې دا زوی یې راوړو، دا یې ولې راوړو؟ یو سپی به یې راوړی وې، یو بړوا به یې راوړی وې. نه ته چې وې پی ټي آی مجري کوي جینکۍ سره دي، ستا د ښځې ملاتوب وګیم دا اوس په اسلام آباد کې دې ښځه کوس ورکوي. بالکل دا په ډولونو چې ګډېدې دا اوس اسلام آباد ستا په ښځه سوچ ستا د دغه پلار هم ښځه وګیم چې تی راوړي. بالکل وایي د ده پلار مولا او مفتي و نو دا شی ولې راوړو؟ دا بړوی ولې راوړو؟ دا د کلي حرامي پیدا یې که نه د حرامي نه حرامي پیدا کېږي که نه هغه هم حرامي و دا هم پلار یې حرامي و، پلار یې دلال و، پلار به یې ښځه څلوله دا ترې پیدا شو، دا د مفتي نه نه پیدا، دا مفتي محمود نه نه پیدا، د ده مور بل غولي وه په ګنو کې فضل الرحمن ته پیدا شو. دا ګوره هغه خلک دی زرداري راپاسېدي بېنظیره یې مړه کړه، زرداري راپاسېدي بېنظیره یې مړه کړه، دغه بل نواز شریف راپاسېدي ګوره دا یو بړوا و ضیا راوسته دې ځای ته ټول پاکستان یې لوټ کو. دا اوس چې ګراني ده دا د عمران د لاسه خو نه ده، دا خو ټوله دوی راوستې ده، 1,000 اربه روپۍ خلکو نه قرض اخیستي دي، هغه به عمران خلاصوي نه او خو دا وعده کړې ده چې زه به د پاکستان قرض خلاصوم چې نن په تا باندې ټکس راغی کوله دې وشلېده. تا د ښځې لد وغیم، ستا د ښځې هغه ته لد وغیم چې کوم ځای کې یو ګوټو بني یا ستا د ښځې کونه وغیم. وروره هغه ځای ته کنده د ده پلار هم کنده د دې مولانا پلار نه دی دا هم بړوا و. وایي زه کنځمه په دې چې ما ته رسول اسلام ویلي و چې داسې مولانا چې دی دا به خوارج وي، دا خوارج دی، دا رسره مولانا دی نه دا یو ښځه چې واله ستا د ښځې کوس مولانا وغیم چې څوک ده ته مولانا وایي د هغه هم خور وغیم، چې ده پسې څوک مونځ کوي د هغه هم ښځه وغیم. دا کافر دی، دا دومره بې غیرته خلک دی چې هغه طارق جمیل صاحب عمران خان سره ملاقات کړو او دې بې غیرتو د هغه په تصویرانو باندې چرته یې په سپیچ وکړو، چرته یې په خرج وکړو او په سوشل میډیا شیر کړو. دې ډیزریانو بې غیرتو، دې پټواریانو بې غیرتو نو دې خوره مور لږه پوسټ بند کړم دې طارق جمیل صاحب څومره توهین کړی هغه دا به هغه تصویران کتلي پرې سوشل میډیا